نو داسې ځای بې ځای لوېږي ها، داسې کوم پرېښود که نه ها، یو بې عزته به غریب ناست وي ها، ها، او خلک به اوري راوړي ها، ها. دغه چلېږي موټی به 50 50,000 روپۍ به دله په لاس کې کېښودې. او دا چې کمره تاسو ته په نظر راځي، په دې کې یو داسې ځوان چې په دوبۍ کې مزدوري کوله، اوس په زنځیرونو کې تړلی شوی دی، لیونی شوی دی، مازغه یې کار نه کوي. خو دا ډاکټر صاحب پسې راغلی دی، بوزي به علاج ته، انشاءالله ټیک کېږي به. زه وحید خان تاجک یم، په معیار و ګمبیر کې موجود یم، او داسې یو دردناکه سټوري ده چې مونږ خبر شو نو زړه مو درد کوو. خپل کارونه مو پرېښودل او دلته راورسېدو چې ډاکټر صاحب خبر شو، پېښور نه پسې راغلی چې دا مریض وینو چې د ده کنډیشن دی څنګه، هغې نه پس به بیا دی بوزو. نو اوس دننه ورځو، دا یو داسې مریض دی چې په کټ کې ناس یا ملاس خو په زنځیرونو تړلی شوی دی، او کمره داسې ده چې دا د غواګانو کمره ده، خشاک پکې پروت دی، څپیا کې یا داسې نور. د کور د خلکو هم دغه دا دی چې کور کې ځای شته نه، که کور ته بوځي نو هغلته ماشومان وهي، جګړې کوي، بېخوده دی، په خپل خود کې دی نه. اوس دننه ورځو، مریض هم وینو چې څنګه کنډیشن یې دی، او ډاکټر صاحب سره هم بیا خبرې کوو چې آیا علاج به یې وشي که به ونه شي. اوس به طریقه کار څه کوو، نو راځئ. یخني دې کېږي. دا جي تاسو ته ښکاري چې په دې زنځیرونو باندې تړلی شوی دی، دې کټ کې په دې داسې کمره کې چې پکې خشاک پروت دی. خو زه اوس پسې ډاکټر صاحب راغلی دی، انشاءالله د دې حالت به بیا نه وي خیره سره. دا څومره وخت نه دلته دی؟ څه شو؟ راشه. څومره وخت نه دلته دی؟ د تړلو دا دغه مو د شپږو کالونو شروع کړی دی، بیمار د مخکې نه دی. نو څه وخت کې بس همداسې وي که نه څه وخت کې ښه شي بیا دغه شي؟ دا چې دی کله چې ډاکټرانو له بوځي چې وړو چې نشې په ته ورخېږي، خو په هغه ټایم کې بیا را بیدار شي نو بیا هم خلک تېري. ته خبرې کولی شي که نه؟ څه خو وایه که نه؟ څنګه یې؟ یخني دې کېږي ډېره؟ نو تا علاج له بوځو چې ښه شي د خیر سره روغ جوړ شي. څنګه دې خوښه ده؟ علاج دې خوښ دی؟ ډاکټر صاحب څه کنډیشن یې دي؟ وایي طریق صاحب، لاول خو ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو رالی دی له په دې دومره لنډ ټایم کې. کنډیشن یې خو ډېر زیات خراب دی. دا په کوم ځای کې تړلی دی، ځکه چې مونږ دپاره هم ډېر مشکل دی ساه راکاږو که نه. بل دا خو انسان دی. څه ملګرو ما ته د دې ویډیو را لېږلې وه او د دې دپاره یې د علاج غوښتنه هم کړې وه، خو بل دا مونږ په دې زنځیرونو کې ولدو، بیا هم خواته دلته د غوا د سامان د هر څه ولدو، نو ډېر زیات هم زړه خفه شو. نو رالو وله تاجک صاحب تاسو هم انشاءالله دا به بوځو د علاج دپاره، او امید دی انشاءالله چې دا به ښه کافي ګزاره وکړي او په خپل کور کې د خپلو بچو سره به لکه ته وایي دوبۍ ته به هم تلې مخکې، یاد دي شي څو کاله دوبۍ ته تللی؟ 2.5 کاله. ماشاءالله. نو څنګه هغه د مسافرۍ یاران درته یاد دي که نه؟ د دې کلي دې څوک په مسافرۍ کې ملګري وو؟ هېر شوي دي. نو تا له به علاج کوو او تا به واپس دوبۍ ته لیږو د خیره سره. نو څنګه دې خوښه ده؟ خوښه دې داسې چې بیا خپلو بچو له روپۍ وګټې؟ نو علاج خو به ځې به راسه که نه؟ سړي وایي چې سړی لږ ناړامي کوي، وایي چې ځي نه، ځې به که نه؟ نو ډاکټر صاحب ته خو دوبۍ کې لکه بلکل سیټ و ټیک ټاک دوبۍ کې وایي چې مزدوري هم کړې ده ډېر وخت، په خپله یې وویل 2.5 کاله که نه، نو دغه کنډیشن ته به واپس ورسي. انشاءالله که نه نو 50-70% به د دې کافي ګزاره وشي. موږ به دا خپل کوشش کوو د سایکیټریسټ سره، د دې نور سینیر چې زموږ کوم ډاکټران دي کنسلټنټ دي، که د دې لپاره د شاټونو ضرورت و نو انشاءالله هغه به هم ورته کوو او پوره علاج به کوو، خپل کوشش به کوو. خو د دیو دپاره هم دا و چې یاره په دې ماحول کې کم از کم نه یې څارولی،
چېرته د په په کور صحیح کې ځای وې کې په وې. صحیح ځای کې وې نو ډېر به ښه وې. ځکه چې کور کې وله یو کمره ورکړې وې یا څه ځای وله ورکړی وې، نو ځکه چې دا خو انسان دی، دا خو نور هم دې ته مختلف بیماریانې لګي. او د دې ماحول نه خو بیخي د دې ماحول ځکه چې د چیسټ مختلف انفیکشن الرجي ده دا ورته کېږي، نو دا هم بیا ډېر زیات مشکل وي. خو انشاءالله موږ راغلي یو پسې بوځو به او ښه کافي بهتري به پکې راشي جي. صحیح ده. دا حافظ صاحب را سره د دوی زوی دی که نه؟ السلام علیکم. تاسو راشئ لږ راشئ مخکې راشئ. دا وایي چې مخکې بالکل ټیک ټاک و، وایي چې مخکې روغ و ټیک ټاک و. دا او نو دا څومره وخت یې وشو چې ناجوړه شوی دی داسې؟ دغه پته راته نشته دی. اها. نو دی دلته تړلی شوی دی، کور کې جګړې کوي، واړه وهي، ولې؟ نو داسې ځای بې ځای لوېږي، داسې کوم پرېښود که نه یو بې عزته به غریب ناست وي او خلک به اوري راوړي، دغه چلېږي. نو ستا خو سترګو کې اوښکې رالې. جګړې به یې هم کولې، وانه به یې کوله، خو هغه وانې نه اوس که څه پرېوتی دی. وایي چې دوبۍ کې مزدوري هم کوله، روپۍ هم ګټلي دي. موټی به 50,000 روپۍ به یې دله په لاس کې کېښودې. داسې د تکړه ځوان. میاشتې د میاشتې د کور خرچه به یې ټوله چلوله. نو بچي ماشومان دي؟ بچي ساز دي، نو 2 تنه جینکۍ دي، هغه لوی دي، او 2 تنه هلکان دي. نشته زه دلته نشته دلته نشته. یو د دې نه لږ چوت دی، ښه. دا قایلې دی. نو دا اوس ډاکټر صاحب راغلی د پېښور نه، دی بوځي علاج له بالکل فري به وله علاج کوي. نو ستا رضا ده چې بوځي؟ نو دا خو زما لپاره خو نه یاستئ راغلي، خو د خدای لپاره راغلي یاستئ. نو خدای دې تاسو له اجر درکړي، یو بوځئ. نو ستاسو دعا قبلېږي؟ دعا به کوې چې خدای ښه کړي؟ دعا خو به کوې که نه؟ بلکل. په دې ذکري جومات نه را روان یم، وایم چې دې به څه دي، خدا تېز ثواب وکړي. ټیک به شي کاکا انشاءالله، ټیک ته به به شي. وینې. ټیک به شي. په خدای برکتونه زیات کا، برکتونه هم خدای زیات کا. نو دا تا په دې خپله غریبۍ کې د ده څومره علاج وکړو، څومره لکه کوششونه دې وکړل؟ څنګه؟ د خپله غریبۍ کې د ده څونه علاجونه کړي؟ ډېر هم ګرځولی نه دی راته په یاد، ډېر هم ګرځولی، مولی هم لمبېولی ده. داسې ډاکټري علاجونه سرکاري کې نه بیت په خورانه بیا روان اخېسته، یو بېرته به راغی. نو اوس د هغه وخته ته یادېږي چې کله روغ جوړ و، روپۍ به یې ګټلې، ودې ویل چې 50,000 روپۍ به راکړې، په لاس به راله کېښودې. نو انشاءالله هغه شانې به شي اوس واپس. یا خدای پاک دې الله د دې اجر درکړي، د دې اجر دې خدای درکړي، کورونه هم خدای دې برکت. تاسو خو زما د خدای دپاره راغلی یاست، ما خو درپسې جواب نه دی کړی، ما خو درپسې جواب نه دی کړی، خو ده به خدای مقرر کړي. په دې ذکري جومات نه را روان یم، وایم خدایه چې څنګه شپه به تېره شوې، خدا تېز ثواب وکړي. یو دغه خدای پاک دغه خبره را جوړه کړې ده. نو زه الله به خیر وکړي. ډاکټر صاحب اوس به د ده څه کول وي؟ دا به بوځو انشاءالله، د فیملی سره به مشوره کوو، ځکه چې د فیملی په مشوره باندې که د ځان سره یې بوځو او هم دې ټایم کې، او که دوی وایي چې نه موږ یې په خپله راولو، دلته خپل فیملی به ورسره راشو، ادارې ته به راشو، وزټ به وکړو. او که دوی وایي چې یاره زموږ سره نه راځي، نو بیا به پسې زه خپل ټیم راغواړم، زموږ چې کوم ریسکیو ټیم دی هغه به پسې راغواړم او هغه به یې بوځي له خیره سره انشاءالله. انشاءالله خیره سره. نو څه امید خو پکې دی که نه؟ انشاءالله انسان دی خامخا به پکې. ولیدو چې څومره لکه دا زړه به څومره دعا کوي بیا. بلکل جي موږ چې دا ویډیو وکتو، بیا هم چې په دې حل باندې وکتو، بیا مې ستا سره رابطه وکړه. ستا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ګمبیر دی. په ګمبیر کې خو دا ځای ماته نه دی معلوم، ځکه چې په اول ځل باندې رالم او ته زموږ سره رالې. زه ستا ډېره زیاته شکریا ادا کوم، ځکه چې ته دا خلک په سکرین باندې راوړې بلا څه عذره، څه مفادو د یاره بغیر لالچو، ځکه چې زیات تر خلک بیا دا سوچ هم کوي که نه چې یاره د دوی به پکې څه لالچي، یا د فیملی والا به وله څه روپۍ ورکړي د ویډیو لازي. نو په دې کې به هېڅ لالچ نه دی، خاص د الله د رضا لپاره راغلي یو، او موږ هم د الله د رضا لپاره یو. د خیره سره علاج له به بوځو انشاءالله د خیره سره. نو دا ګرانو کتونکو دا
تاسو ته ښکاري کېنه دا چې ښکاریږي تاسو ته د تیر 14-15 کالو نه په دې حال دی خو د تیر 6 کالو نه بس تقریبا تړلی شوی دی لږ څه وخت کې معمولي څو ورځو له چې معمولي کنډیشن ښه شي نو پرېږدي خو بیا چې څنګه پرېږدي نو بیا کور کې وهلم کوي او دغه شانې ځای بې ځای بس ګرځي راګرځي نو لکه دا دی چې بې خوده دی خپل خود کې دی نه چې څه یې وکړل او دا خو داسې علاقه ده کلي علاقه ده بهر داسې چې ګرځي دلته خو ماشومان وي دغه وي نو مجبوري ده بس بل لاره ورڅه شته نه غریبي ده علاج کېږي نه نو اوس پسې ډاکټر صاحب راغلی شفا الناس چې کوم ریهبلیټیشن سنټر دی د پېښور او دا ویزټ یې وکړو ویې لیدو بوځي به انشاءالله بله ویډیو چې تاسو ګورئ نو دا به بیا داسې نه وي د خیره څه دا ویډیو هم تاسو وکتله ومو لیدو چې په زنځیرونو کې تړلی دی بله ویډیو چې ګورئ هغه به بیا داسې نه وي او انشاءالله الله تعالی به رحم وکړي دا به ډېر کور شي ډېر به ښه شي نو مننه کومه د ډاکټر صاحبو او بس دعاګانې به کوو الله تعالی دې ده له نور هم اجر ورکړي الله تعالی دې حوصله او طاقت ورکړي چې داسې خلقو خدمت وکړي او تاسو هم دعاګانې کوئ چې داسې خلک وي چې الله تعالی ورته شفا ورکړي د کیمرامین عباس خان سره وحید خان تاجک گمبیر کوزدیر